ټول نه ضروري ته ماته دا وایي چې د 15 لک روپو دوی دې خوړلې ده 25 लाख دوی دا ما او شاټونه د څومره درکړي دي تقریبا یو 18-20 پیرا کړي 18-20 شاټونه درکړي دي او تقریبا یو 40 پرته د شاټونو ستنې لګیدلې شاټ ستنه مليږي کنه والله زینه پیژنم خاخه د شاټ ستنه دا زه مليږي د خلکو ته اکثر دایم چې ګوره مونږ په الوپیتک علاج نه پوهیږو نو بجای د دې چې تاسو موږ سره دومره پندونه مراغستي بوجي مراډکی کړی وي مونږ هومیوپیتک ډاکټران یو مونږ په سمټم باندې علاج کو علاماتو باندې علاج کو دا مونږ نه وایو چې الوپیتک ډاکټران نه پوهیږي الحمدلله هغه دومره پوهیږي چې ته د دومره وخت پورې راغلی الحمدلله ټیک شوی لکه مطلب دا دومره وخت په تیر کو 15 لک روپۍ دی ولګي د خو ځاګه لګ ډیر جون خورته ملو کندي کې خو دیوال لیکنه ګنې نور خو د الوپیتک دوا نه خلاصېدل خو تر کفنه پورې سړی نشي خلاصېدی 15 لک روپۍ دی لګېدلې دي نو لکه مطلب ایس په پته نه پوهېدلی نه پوهېدلم نه پوهېدلی نه اوس د خیر سره زما 3 میاشتې علاج دی وکړلو اوس ژوند باندې پوه شوم اوس یې څه کاروبار ته روان کړې ته روانوینه واه ماشاءالله پلار باندې بروسه نه کوي ای ته بیمار یې زه روغ یم به زه اوس ښه یم خو نه کوي رباندې بروسه نه رباندې مور بروسه کوي نه رباندې تر زمن بروسه کوي نه څوک توپاک لاس کې کوي نه څوک چاړه لاس کې کوي لکه ته دومره لکه مطلب بې اعتماد شوی اعتبار ختم دی کنه ختم دی 11 کاله ته بیماری تیری کړي شاټونه لیونتوب غټې وړې ګولۍ د دنیا سره استعمال کړي دي نو اغي در باندې اعتماد ختم دي چې دا نمګه لکه ګوره دا غي په ذهن کې دا راځي چې لایک شاه بروخ شي او نن الحمدلله لایک شاه روغ شو د خیر سره خیر خو شو بروسه نه کوي نه کوي ان شاء الله د خیر سره مونږ ټول ته دا وایو چې الحمدلله لایک شاه د 3 میاشتو د علاج سره هغه لایک شاه چې په هسپتال کې بپروتو نن هغه لایک شاه د خیر سره ماشاء الله خپل ګیره برابر کړی دا ځان خپل جوړ کړی دی بلډونه کریمي لګولې دي ماشاءالله نو خپل شوی د خیر سره الله تعالی در باندې رحم وکرم وکړلو دوباره ځواني تر علي د خیر دا وګوره دا لکه 40000 ما بل ورځ واخسته ګوره لایف دی ته ویل کیږي چې وسړی زمونږ ډیر خلک د شته دي په دې بیمارانو کې ډیر د بیماران دي چې هغه د لایف هغه انټرست ختم شوی دی لایک شانن وای ته دوباره دومره رااله مچ تقریبا د سلويختو 100 روپو سره غستی دي ګوتمی غستی دي د ته لایف انټرست ویل کیږي چې لکه یو لس کال یو سټ ته علاج کولو نه چې 15 لک روپۍ لګېدلې دي او نن لایک شاه دومره ټیک شوی دی چې ځان ته الحمدلله د 100 روپو ګوتمې واغستلې او دا غني چې الحمدلله زه ټیک شوم د خیر سره لایف انټرست د ګوتې خو زړه باندې کیږي کنه ما جامین ځان کې نه پرېخللې پوه شوې چې ما باندې خپل مرض راغلی اوس الحمدلله د شپېتو زرو دي خو دا ماته د څلوېښت کنې دا ګوتې نه دی دا راته مرګلي راکړه د نورې مې ته واخیستل ماشاءالله لکه ژوند ته دوباره لکه ته په دې پوه شو چېرې واقعي ژوند تېرول غواړي ژوند شته دی د دې نه مخکې ژوند نه و څه نوم یې دی نوم یې رانه هېر شو هغه ته زه اکثر دا وایم چې ډاکټر صاحب دا موږ له چې کوم بیمار راځي نو ګوره دا هغه بیمار نه دی چې پرون بیمار شوی دا موږ له راغلی دی دا هغه بیمار دی چې ستړی شوی دی بس ستړی شي خیری تا ته راشي هغه پښتو کې وایي که نه د ستړو ځای شاباسګړی دی شاباسګړی دی ته شاباسګړی ته راغلی ځان واچوي چې بس خیري شټاپ ولې څه انګریزي دوایي خو نه ده انګریزي دوایي هومیوپیتک دوایي کې خو ډېر فرق دی الحمدلله شفا ورکونې ولا الله دې چې د 100 روپو ګوتمې دی واچولو په دې مطلب دا دی چې تا لایف انټرست پیدا شو لکه ډېر بیماران موږ له راشي وی الله رب ذوالجلال ډېر سره کړي دي خو د ژوند دغه خوند مې ورک دی نن لایک شاه د ژوند دغه خوند له ذکر رالی چې د 100 روپو ګوتمې ځان له واغستې د خیر سره جي دا د ټول نه ښکلې خبره ده او لایک شاه په باره کې به دا ووایم چې تاسو کو چېرې د دې څوک د خاندان وي نو هغې ته زه دا ګارنټي ورکوم چې دا ځوان واپس زندګۍ ته راغلی واپس لایف ته راغلی او اوس د چې د نګوره کاروبار سره انټرست پیدا شو بعضې بیماران داسې دي چې د هغې د کاروبار انټرست مکمل ختم شوی دی الله دې مزید هم روغ کا او زه دا درته یقین سره دا وایم چې را روان مستقبل ستا ډیر بهتر دی ولې چې ته د نشو د ګولو نه خلاص شولي او د بار د هسپتالونو د تګ نه خلاص شولي ګینې ما خو دې نه مخکې مې ویلي دي چې د الوپیتک دوايانې ډېرې بهتر دي خو خلاصې ته بیا نشته دی هله به ترې خلاصېږي چې په لوډ سپیکر باندې اواز وشي چې لایک شاه وفات شو کفن راوړئ نو د هغې نه به دغه ګولۍ بل چاته پاولي په دې باندې نه یو که نه په دې باندې نه یو
مرګ پرې بخورو او څه کار خو کوي کنه او اوس ماته د زندگی ملاو شو دا څه شي دي دا خو به زه ګټم او دا خو زه خبر 15 هفته کې زه ګټم دا کومې زه لګاوم او خو چې دا نوري خو د ما بچت شوي کنه بالکل هم د مخکې زندگی کې ما نه ګټلې و زه پروت وم او ټول پر یو انسان دا و چې پیسې مې دی ولګي خو چې روغ خو وې کنه روغ خو وې کنه بس لاړ روغ شي الله سره دی خو ماشاءالله بس لاړ لایک شاه روغ شو د خیر سره جی ډیر مبارکباد د توي لایک شاه هغه ځوان چې د زندګۍ نه بالکل زړه موړو او د ټولو نه امپورټنت خبره ده دا وه چې د خپل خاندان د خلکو هغه اعتماد مر باندې ختم و چې مطلب یې نه دا د روغېدو نه دی نن هغه لایک شاه چې په امبولانس کې به ګرځوم وړلی به کنه امبولانس کې به وړلی الحمدلله نن هغه دلته روغ ناسته د دریو میاشتو د علاج سره ډیر بهتر دی او نن چې لکم ډوز ورکوم د دینه بعد دا بالکل روغ جوړي نو هغه څوک چې هغه د دوايانو باوجود خپل ځان کې روغ نه ویني هغه د پردا یو خپل موقع دی